الرحمن الرحيم باب ما جاء في كراهية التفريق بين السبي پس د سبیو په منځ کې تفریق مثلا مور دې مولونی ولا لور دې مونی ولا د محارم دي په خپل منځ کې ذو رحم دي دا غویو تفریق راولي یو په یو ځای کې خرڅې بل په بل ځای کې خرڅې نو دا ناجایزه ده. وبه حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة دا بدل بوركي على مثل عمله د داسې عمل کړی دی چې په دنیا کې د مور او د هغو د بچو په منځ کې فرق راوستی دی نو الله به په قیامت کې د ده جداوالی راولي د خپلو خپلوانو ټولو سره محبوبانو سره. دا حدیث حسن غریب دی وی والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي وغيرهم كره التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها دا تفریق بد ګڼي دغه رنګه د پلار او د بچو په منځ کې د وروڼو په منځ کې دا تفریق. باب ما جاء في قتل الاسارى والفداء د بندیانو وجل چې ودی نیول نو دا جایز دي که نه دي چې ته د کافرو بندیان دي نیولي او بیا یې مړه کړې یا د هغوی نه فدیه واخلي او خوشي کړي. د دې حکم شته دی په اسلام کې چې کافر دې نیولی دی فدیه ترې واخلي او هغه خوشي کړي. په دې باب کې دا مسایل بیانېږي. وبه حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة دا حديث دا سند په لحاظ سره لږ کمزوری دی. عن سفيان بن سعد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل هبط عليه نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل مال راغه فقال له خيرهم راتوی ویل اختیار ورکړي خپل صحابه او ته فی اسارا بدرین پاغه بندیانو د بدر کې اختیار ورکړه القتل او الفداء د قتل او یا د فدیه چې تاسې دا قتلول غواړئ دا صنادید الشرک دي او که نه فدیه اخیستل غواړئ خو که فدیه غواړئ نو ستاسې لپاره به شرط دی چې علی ان یقتل منهم قابل مثلهم په راتلونکي کال کې به ستاسې نه موجلی کېږي دغو نه کسان چې د څو نه کسانو نه تاسې فدیه واخیستله. جبریل دا شرط ولګاو ورته ووایه چې یا دا بندیان مړه کړي او که نه مړه کوئ او فدیه اخلئ نو شرط پکې دا دی چې راتلونکي کال کې به بیا تاسې نه 12 کسانه شهیدان جوړېږي. قالو صحابه کرامو څه چې د الله رسول مشوره وکړه نو صحابه کرام وویله چې الفدا اوس به مونږ فدیه واخلو د دوی نه او کال له چې 12 کسان شهیدان کېږي هغه هم بل فضیلت شي کال له به دونه کسان شهیدان شي نو شهادت زمونږ لپاره یو جدا فضیلت دی او که اوس دوی مړه کړو نو هم زمونږ نه هغه فدیه فوت شوله چې په هغې باندې اوس موږ مضبوط کړو خپل ځانونه او هم چې کال له الله موږ له کوم فضیلت د شهداو راکوي چې تاسې کې شهدا ونیسي نو هغه فضیلت به هم زمونږ نه واخیستلی شي. علما وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته دا خبره ورسوله وایي دویو چې دا خبره مختاره کړله چې موږ فدیه اخلو او موږ لرې کال دغو نه کسان شهیدان شي وایي دا اصل کې اختارو ذالکه رغبتا منهم فی اسلام اسارا
دا د دې صحابه د طرف نه یو رغبت په اسلام د دغه بندیانو د بدر کې چې اوس به د دوی نه فدیه واخلو کېدای شي الله تعالی دوی څه کړي مؤمنان کې اسلام راوړي که مونږ شهیدان هم شو خیر دی خو دوی خو به مؤمنان شي که نو د خپل شهادت د وجې نه چې ما ته به ضرر راورسېږي خو نور چاته دین اسلام ته فایده رسېږي دا د صحابو ترجیح وه چې بل چاته فایده ورسېږي او دوی ته به درجه د شهادت ورسېږي ځان شهید که خیر دی خو نورو خلکو ته به نورو اهل حدیثو ته مسلمانانو ته به ستا په شهادت کې څه شي فایده شي نو دا معنا مراد د امام طیبي رحمه الله وی دلته دا تخییر چې دا ورده علی سبیل الامتحان دا وارد په دوی باندې په طریقې د امتحان سره کما امتحن الله ازواج النبي لکه څنګه چې الله امتحان کړو په ازواجو د نبی علیه السلام باندې چې د نبی علیه السلام بیبیانو ته ویلي الله تعالی د طرف نه ورته ویلي شوي چې تاسې تر اختیار دی چې الله طرف قبلوئ او که څه کوئ دنیا خوښوئ داسې اختیار دلته صحابو ته ورکړلی شه د امتحانا لکه الله چې ویلي یا ایها النبي قل لازواجک خپل بیبیانو ته دي ووایه نو دغه چې تاسې الله خوښوئ که د الله رسول هغه امتحان وکړ نو یا لکه په د شعر په باره کې چې راځي چې وما یعلماني من احد نو دا په طریقې د امتحان سره په دوی باندې شوی نو دلته چې دا تخییر ورکړی شوی دا په طریقې د چا سره ورکړی شوی د امتحان سره قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه الا من حديث ابي زائده نو ابو زائده لږ کمزوری راوي دی نو ځکه دې روایت کې لږ کمزوري شته عن هشام عن ابن سیرین عن عبیدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى ابن عون عن ابن سیرین عن عبیدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وابو الحفري اسمه عمر بن سعد وبه حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين فدیه ورکړې وه د دوو مسلمانانو د پاره په یو مشرک باندې چې مشرک یې ورکه او دوه مسلمانان یې پرې آزاد کړل د دې نه معلومیږي دا چې دا فدا ورکول د کافر په بدله د مؤمن کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي دا ناروا نه ده دا کافر نیولې دی ورې کې او خلاص کې په مؤمنان قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعم ابي قلابة هو ابو المهلب واسمه عبد الرحمن ويقال معاويه بن عمرو وابو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب غيرهم ان للامام ان يمن على من شاء احسانك امداشي خوشي کی څوک چواري ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء فدیه واخلي د چانه چوغواړي واختار بعض اهل العلم دا خو د بعض جمهور علما رائے د شي امام تدا رائے مفوض ده بندي بعض علما وایي چې نه مختار دادا چې قتل کی او فدیه تی ورنخلي لکه د حج قران د آیات نه معلومیږي وقال الاوزاعي بلغني ان هذه الايه منسوخه وما تداسر رسیدلی دي چې دا آیات چې الله وی فاما منن بعد و اما فداء دا منسوخ دی په دې آیات باندې چې فقتلوهم حيث ثقفتموهم الذي حديث سند بیان کړی دی قال اسحاق بن منصور قلت لاحمد اذا اسر الاسير یقتل او یفاد چې کله موږ مشرک ونیسو وجرې به شو کو فدیه باخلو
قال ان قدروا ان يفادوا کدی قادری چې په دې باندې چې د دې مشرک فدیه واخلي نو فلیس به باس او کچیرته وجني نو فما علم به باسا بهم باک نشته نو دواړه جایز دي. قال اسحاق الاسخان چې په آیات کې ذکر دی چې حتى نو احب الی الا يكون معروفا فاطمع بالكثير نو اسحاق اسخان احب الی لا قتل ما دیر محبوب دي. باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان په وخت د جنگ کې خزو او د ماشومان او مخکې مونږ دا ویلو چې دغه بیات کې خو خزي او ماشومان هم راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي هم منهم دا د دوی نه دي او دلته الله رسول وایي چې خزي او ماشومان مو وایي نو معنا د دې دا ده که طبعا او ضمنن هغه وجل کېږي نو خیر دی خو قصدن به دوی نه په نښه کېږي چې ماشوم روان دی ته په قصدن نښه کې ولي ښځه روانه ده ته قصدن نښه کې ولي نو قصدن به نه البته که د کافرو په کور او په مورچل باندې حمله وشوله او هغې کې ماشومان او ښځې مړې شولې نو دا خیر دی. وبه حدثنا عن نافع بن عمر اخبره ان امراه وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتوله وجليشي غزوی وختو پامه وکي وخزه وجليشي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپش انکار د خبر انکار او کبدي وګڼله او مله وکړه د قتل د نساء او د خزو نه چې دا په ګوره په جنگ کې نه وایي مستقلا بدا نه وایي دا به نه په ګوته کوي. په دې باب کې د ګڼو صحابو روایتونه دي. قال ابو عيسى حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان. دا قول د سفيان الثوري شافعي دي. ورخص بعض اهل العلم في البيات بيات معنى الغار بالليل د شپې حمله کې وقتل النساء فيهم والولدان وهو قول احمد واسحاق دي دوار رخصا في البيات د شپې په حمله کې اجازه ورکړې ده. وبه حدثنا عن ابن عباس قال اخبرني الصعب بن جسامه قال قلت يا رسول الله صعب بن جسامه وجماع رسول الله تعالى ان خيلنا اوتئت من نساء المشركين واولادهم قال هم من ان خیلنا اوتئت زمونږه اسونه پیمال کی خځې د مشرکانو او بچی د دوی نه هغوی ته ورسیږي دا شاه سواران زمونږه هغې مړه کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم قال هم من آبائهم. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې د امام احمد حنبل رحمه الله دا قول نقل کړی دی چې لا بأس في البيات ولا اعلم احدا كرهه د شپې حمله چې هغې کې ښځې مړه شي ماشومان مړه شي وایي ما ته یو عالم هم داسې نه دی معلوم چې دا یې مکروه ګڼلي البته مستقلا وجل د ښځو او د ماشومانو ناروا دي. وبه حدثنا عن ابي هريره قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث یو جنگ کې موږ ولیږلو فقال ان وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار چې دغه دوه کوم ولیدل داسې سزا ورکوي چې تیل پرې واړوي اور ورته کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل حين اردنا الخروج کله چې موږ روان شولو اني كنت امرتكم ما تاسو ته ویلو چې دغه دوه کسان کوم ولیدل نو ان تحرقوا ویسې فلانا وفلانا بالنار خو اوس د طبیعت توایم دغه حکم منسوخ دی وان النار لا يعذب بها الا الله. دا اوس خبر دی خو په معنا د نهي سره ده چې اور چې د عذاب به نه ورکوي په دې باندې هېڅ څوک هم په غیر د الله نه. فإن وجدتموها فاقتلوهما که وجدتموهما دغه منده کړل وی وجنه فقط اور مه ورچوئ. نو دا مذهب دی د جمهور علماء والعمل على هذا عند اهل العلم. وذكر محمد بن اسحاق بين سليمان بن يسار وبين ابي هريره رجلا في هذا الحديث وروى غير واحد مثل روايه الليث وحديث الليث بن سعد اشبه واصح. باب ما جاء في الغلول غلول مخکې من ویلو چې دا ویل کېږي هغه خیانت ته په مال د غنیمت کې د غنیمت په مال کې خیانت کول دې ته غلول وایي. اگر چې استعمال اوس په عام خیانت کې کېږي
وبه حدثنا عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من ثلاث څوک چې مړ شو درې صفتونه پکې نه وو د دې نه بیزاره یو الکبر یو باغی کې څوک دی کبر څه ته ویل کی تکبر در پکې داسې کېږي را کېږي ځان د تغړ کاری او دا نور خلک د څه کاری سپک کاری چې دا غریب تعریف د غریب دی څه شی دی نو دا کې کبر وایي والغلول خیانت او بل څه شی دی والدینا قرض د چا د ځان باندې په شا نه وړي نو دخل الجنه وبه حدثنا عن معدان بن ابي طلحه عن ثوبان قال قال رسول من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث د چا روح چې د جسینا پرواز وکاو جدا شو دا درې صفاتونه پکې نو دا جنت ته داخل شي یو دا چې الکنز والغلول کنز وسره نو کنز پیژنئ كل ما اديت زکاته فليس بکنز هغه مال چې ته صدقه خیرات زکات وباسي هغه ته کنز نه ویل کی هغه مال ته وی چې فجمعه فاوعى جمع کی او صندوق کی دی او لګي نه او نه زکاتونه ورکي چې دا په ګولاس کې دا جاړه مو ای تابو ورنه کما نه وای کما پریز سره روپۍ وکړه لاس کې فلیشي و چې جاري سره رانتلې بل ویل نه شي تا نو ورکو ها نو دا دې ته ویلې کېږي کنز چې به مصرفي نه وهكذا في ثلاث الكنز والغلول خيانتنا والدين دخل الجنة هكذا قال سعيد الكنز وقال أبو عوانة في حديث الكبر ولم يذكر فيه عن معدان ورواية السعيد أصح وبه حدثنا سماكو أبو زميل الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد شيء شرير قال كلا قد رأيته في النار ما لدله وشور في بلده بعباء دا یو قسم دی د کمبلی قد غلها د پټه کړي و په غنیمت کې قال قم يا علي فنادي اواز وکړي انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون سي مؤمنان ثلاثن درې کرته داسې وکړي اعلان وکړي سي مؤمن چې غلا منافق نه اسم پکې نه ځکه په مسلم په روایت کې داسې راځي لا يغل احدكم حين يغل وهو مؤمن نو چې غلا کوي مؤمن نه دی کړه او مؤمن سره به داخليږي او چې غلی نو هغه مؤمن نه دی باب ما جاء في خروج النساء في الحرب خزي په حرب او په جنگ کې تللی شي کني شي تللی چې د جنگ لاړ شي وبه حدثنا عن ثابت عن انس قال كان رسول الله يغزو بام سليم زما مور ام سليم بي بو سره غزوه راتله ونسوه معها نور خزي بمصرب د انصارنا سبه کول یسقین الماء وببلا چلولي د ثبتګي شروع ويداوین الجرحى دوايي به کوله علاج به کو د زخمینو نو موخذ اوسم دغه کارونه کولې شي د ضرورت کارونه په جهاد کې او دا چې زیاته به نه وخت کې چې جنگ دی غریبانو زړونه کمزوري دي به شکست وکړي باب ما جاء في قبول هدايا المشركين هدیه د مشرک قبل اول دا صحیح نه ده چې مشرک سره یو تعالی هدیه راوړي د دې قبل اول څه حکم دی وبه حدثنا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كسرى اهدى له كسرى النبي عليه السلام ته هدیه راوړي فقبل رسول الله قبول کړلا وان الملوك اهدوا اليه فقد نور مشرکان علماء دغه مباشر و متحدیر علی گلی د الله رسول قبل اولی ودا روایت د کمزور دی سویر عن ابيه دا سویر ضعیف راوی دی علماء وی چې یره د هدیه کړه کافر د لازمی د مشرک د لازمی او تا ته په کې دینی ضرر نه نو ته قبل اولی شي
باب ما جاء في کراهیت هدايا المشرکین. مخکې روایت کې دا رااله چې هدیه د مشرک رسول الله قبول کړی دا، روسته دا راځي چې هدیه د مشرک قبلول مکروه دي. وبه حدثنا عن عياذ بن حمار انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هديه له او ناقه يي ولا ناقه هديه كرا وسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت تا اسلام راولې چې مال دا هديه راکې؟ قال لا. قال فاني